عاشقان یو چې داسې ژبې ته ولاړ یو چې موږ پرې نه پوهېږو، لیکن موږ ټول دې ته ولاړ یو چې په دې نیت او په محبت چې خدایه دا ستا کلام دی او دا قرآن مجید دی، الله موږ تا سره عشق کوو، موږ تا سره محبت کوو، قربان شم. نو په دغه وجه باندې الله رب العالمین الله دا تقاضا کوي او بیا الله رب العالمین د خپل طرف نه بندګانو ته وایي چې ستا یو یو عمل چې دا زما طرف ته د راتلو ما ته د نږدې کېدو دی، زما د طرف نه اعلان دی چې ما ستاسو د ټولو بخشش او مغفرت وکړو. چې روژه دې وساتله بخشش مغفرت، تراویح دې وکړلې د ګناهونو نه داسې پاک لکه ماشوم چې د مور نه پیدا وي او پاک وي. د لیلة القدر شپه پکې لا را روانه ده، 70,000 ملائک هر یو کس ته مونږ او تاسو کې هر یو کس ته د سحري نه د افطاره پورې ناست دي او د بخشش او د مغفرت دعاګانې کوي. او پرون ما وی کم کم سړی چې د کور نه اودسو کی او دلته راغلی دی بالکل داسې دی لکه سړی چې د حج او د عمرې دپاره احرام واچوي راغلی د الله کور ته دی، مکې ته نه دی، لیکن اجرونه او ثوابونه پې چې دی الله رب العالمین هغه ورکوي. دا خبره زما خوښه شوه او انشاءالله په دې درخواست باندې چې دا آینده وخت هم چې د آخري رمضان د دې شپې پورې دی چې د الله د دې کور سره او د قرآن سره دا تعلق مات نشي. دا اصل کې دا کار د راتلو نور سره دی، دا دی چې سړی الله ته اظهار کوي چې یا الله رب العالمین زه تاله رالم، الله رب العالمین ستا حکم وشو او پروردګاره زه رالم او ما ستا په دې حکم باندې الله رب العالمین عمل وکړلو. هغه یو سړی تللی و، وی چاته ودرېدو وی چې مالا پیسې راکه نشه به یې کوله. هغه ورته وی چې پیسې نشم درکولی، ته په دې نشه کې که د خوراک او د څښاک څه ضرورت یي ما ته ووایه چې دا دله پوره کړه. هغه ورته خوراک او څښاک ګوره او تا ته ګوره، خوراک څښاک خو زه دومره په مړه خېټه کومه چې ته تپوس مه کوه، ستا نه زه ښه خوراک کوم. ګوره الله د څه شي تقاضا کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي راغی د الله پیغمبر سره کېناست. تاسو دې ته اندازه وکئ، مونږ ته په دسترخوان باندې آپشن نه وي، دومره ډېرې آپشن وي چې څه شی وخورم، ځکه د شی نه دومره زیات دي. د الله پیغمبر له راځي ګوري د مخ آثار بدل دي، داسې ښکاري چې ستړی ستړی دی. یا رسول الله ولې تاسو له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وږی ما نهر ما خوراک مې نه دی کړی، دا د هغه خوراک د نه کولو اثر دی چې زما په دې مخ باندې دا محمد رسول الله وي. او دا صحابي زی د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاړو رخصت شو، په ځان سوچ کوي چې ځان خرڅ کم څه چلو کم، خو چې د الله د پیغمبر خدمت وکړم دا تکلیف مې چېرته برداشت کیږي چې د خدای پیغمبر خوراک نه دی کړی. لاړو بار یې وکتو، یو یهودي دی د کوی نه لګیا دی بوکه ډکوي اوبه راخلي. و دا صحابي ورته وایي چې دا کار به دله زه وکړم ماله به څه راکړي. نو ماله به څه راکړي په دې راکولو یې څه کول؟ مطلب یې دا و چې څه شی پیدا کړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړم. هغه ظالم ورته وی چې یو بوکه او یو کجوره، چې یو بوکه د دې اوبو راوباسي یو کجوره به پې دله درکوم. هغه ته پته وه چې دی مجبور دی، دی لاړو د هغې نه یې دا بوکې ډکولې او کجورې یې راټولې کړې. سهل به و په هغه ګرمۍ کې بوکې، او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کېښود چې یا رسول الله بس دا مې کولی شو چې ستا د دې لوږې زه څه انتظام وکړم، نور زه وس نه لرم چې ما نور څه خدمت کړی وی. دا حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او بیا وروستو د صحابو په زمانه کې. او مونږ ته ګوره او زمونږ د خوراکونو ته او څښاک ته او جامې ته ګوره، بیا دې یو سړی په دې حال کې د الله شکریا نه ادا کوي نو د ده نه به بدنصیبه او بدقسمته سړی څوک وي. نو بهرحال هغه سړي ته انکار وکړو چې خوراک حاجت نشته، دا خو انتظام برابر دی او پیسې چې نه راکوې نو بس لاړم. دیم را روان شو او سړی هم ورپسې را روان شو. لږ مخکې چې راغی چېرته خیرات شروع، دا لګیاو خادمان خونچې ډکۍ وړي، چېرته د یو خادم نه یو خونچم په دغلته په ځمکه باندې پرېوت. دې سړي دا خیال وکړو چې اوس دننه ځاو ګړې بړې کوه او سلامونه کوه، خو بس ښه دا ده همدلته به ورته کښېنم ځکه دا خوراک خو تیار پروت دی. نو هملته ورته خوراک ته کښېناستو، شاته ګوري
هماغه سړی شاته ولاړ دی د چا نه چې پیسې غوښتې چې پیسې راکړه نشه کوم او ده ورته وی چې خوراک موراک زما مسله نه ده چې شاته یې ورته وکتل نو مسکی شو ورته یې وویې ودې کتل تا ته ما وی چې خوراک زما مسله نشته خوراک خو زه داسې په خېټه موړ یم نور کله یې ډېر په اعلی میزونو باندې راکوي نن په دې ځمکه ځکه راکړه چې څو ورځې کېږي تعلقات مې ورسره کمزوري شوي دي یعنې الله سره مې تعلق لږ کمزوری شوی دی نو نن یې راله دا خوراک په ځمکه راکړو که نه ما او تاسو دا ټول دې جومات ته رالو او کوي په دې زړه لاس کېدی څومره نخرې پیښې او تماشې موږ په دې خوراک کې وکړلې او د صحابو په زمانه کې به کجورې نومېدې یو کجوره د نیمه تواله او یو نیمه تواله یو صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم